باسط مولانا صاحب، ذاکر ناظم صاحب، اعظم خان جو ماته مخامخ زموږ د کلیو ډېرو ظالمو ځوانانو مشرانو کشرانو په جمع السلام علیکم. په ټولو لومړي خو زه د خان ډېر شکریا ادا کوم چې موږ له ټیم راکړو، ځکه چې سهار موږ راغلي وو، شب قدر او ورچن او شکور او ډېر غټ پروګرامونه وشو که نه، او ډېر زیات وشو. د هغې باوجود هم هلته ورته هم په پېښور کې میټینګونه وو، د هغې باوجود هم کارونه ورپسې کېده. موږ له ټیم راکړو، موږ هغې شکریا ادا کوو. د باسط مولانا صاحب شکریا ادا کوو چې هغه دا دونه محنت وکړو، دا دونه کردار وکړو، او زمونږ ارونه زمونږ دا ملګري دی موږ سره شامل کړو. د اعظم خان د هغه د ورونو د هغه د بچو د هغه د خاندان زما خو بلکل داسې دي چې لکه سطر او پنډه زمونږ د یو بل نه نشته. نو زه د دوی هم ډېر زیات خوشحاله یم چې دوی راغله او خپل کور ته راغله او واپس په خپل کور کې په یو پلیټفارم باندې جدوجہد کوو. او څه حال زمونږ وي هغه د دوی مې چې څه حال د دوی وي هغه به زمونږ مې انشاءالله. مخکې مونږ د دوی اواز اوچت کړی دی، خو بعضې کار نصیب هم غواړي، بس نصیب به نه شوی. عبدالرحمن یوازې د دوی نه دا زمونږ هم بچی دی. داسې خو مونږ د ده دا ورونه وګورو، دا ټول په خپل ځای زمونږ دوی سره ډېر یو ښه ریلیشن دی، یو ښه رشته ده، یو ښه ورورولي ده، کلیوالي ده. داسې خو مونږ د دورخیلو دا ملګري وګورو، دا زمونږ مشران دي. نو ځا بس چا به دوکه کړي او شکر دی نن په دې خبره باندې پوه شو، واپس خپل ځای ته راغلم. ملګرو دا خبره نه ده چې بس ما ټوپۍ په سر کړه زه په پارټۍ کې شامل شوم او بس پورې وتم. نه، الیکشن را روان دی، د دې خان مقابله نه ده. دا الیکشن چې دا د کم کس چې ولاړ دی دا د هغه نه، دا الیکشن زمونږ د شیرپو دی. د الیکشن د چا دی؟ دا زمونږ د شیرپو کلي دی، بیا د زیم دی او بیا د نورو کندو دی. مونږ به ټول راپاسو او خلکو له به کوڅو له ورځو. څنګه چې دا اعظم خان خپاو زم وله کوڅې له تللی یم، دا باسط مولانا هم وله تللی دی، دله به زمونږ د پارټۍ نور ملګري هم ورغلي. نو داسې به اوس مونږ راپاسو چې ستاسو په نظر کې څوکۍ هغوی له به ورځئ چې کوم ځای کې مثال خبره ستاسو خبره کې هغوی سره نه سمیږي، دا مولانا صاحب به ځان سره کوئ، ما به ځان سره کوئ، خو په مونږ هم نه کېږي، دا خان به هم ځان سره بوځو. او ملګرو دا شیرپو به یو کوو. د دې شیرپو او د دې زیم 37,000 روټ دی. په 37,000 روټ کو مونږ د دې شیرپو مونږ د اوس نه محنت شروع کړو، د اوس نه د خلکو له ورلو. زمونږ ملګري دي، اعظم خان هم زمونږ ملګرو زمونږ ورورو، خو خپاو کوڅې له وله ورلو، بس دغه د پخلا شو. څوک هم تاسو ته انکار نه کوي. انشاءالله زمونږ د دې مشرانو داسې یو کردار پاتې شوی دی، زمونږ د مشرانو داسې یو کردار پاتې شوی دی چې مونږ په فخر سره دا ویو چې هر قسمه ګورنمنټ کې دوی راغلي دي، په وفاق کې، په دې صوبه کې. خو الحمدلله نه د اف ای ای کې شته، نه د نیب کې شته، نه د انټي کرپشن کې شته، نه داسې یو دغ. الحمدلله په دې مونږ په فخر سره دا ویو. په دې ته ګوره په دې شیرپو کې دماکي مونږ ته شوي دي. حیات محمد خان شیرپو د وخت نواله هغه د پښتونخوا لومړي شهید و چې هغه د پښتون قوم دپاره شهادت ولې خلکو شهید کړو. هغه سره د هغه خو ذاتي دښمني نه وه، خو هغه وایي چې د غریب سړي زوی د سکول وي، دی د تعلیم وکړي، دی د کالج ته لاړ شي، دی د یونیورسټۍ ته لاړ شي، دله د ښه افسر جوړ شي. د هغه وخت لنډارګانو جاګیردارانو دا شی نه تسلیمو چې اوس د غریب سړی زوی دی ولې سکول کالج ته لاړ شي، ولې د هغه یو ښه سیټ ته لاړ شي. ملګرو هغه یو سوچ و، په هغه سوچ باندې حیات محمد خان شیرپو شهید زمونږ نه په 8مه فروری باندې واغشتی شو. د هغې نه پس ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب راووتو او د هغه نظریه هغه جدوجهد یې شروع کړو. او ملګرو تاسو وکتل په هغه باندې بیا په دې کې ډېرې سختې رالې، جیلونه پکې رالې او دماکي وشوې زمونږ په دې شیرپو کې. زما رشته دار ستاسو رشته دار ستاسو کلیوال زما کلیوال زمونږ ګاونډیان یاره په یو ورځ اتیا جنازې د دې شیرپو نه پورته کړي دي. دا هغه جدوجهد د حیات محمد خان شیرپو را روانو. او بیا د هغې نه پس په سټیشن کې دماکه، په شب قدر کې دماکه، په هر ځای کې دماکې، په عمرزو کې دماکه. ملګرو دا هغه جدوجهد دی. دا نوکري او لار او کوڅه دا خو به اټومیټیکلي راځي. دا خو ګوره زمونږ د دې خانانو د مخ دونه سري دي، خو دوی په حکومت کې نه. اوس په دې تېر حکومت کې مونږ نه وو، خو دوی د ګیس کار راوړو، دوی د لارو کوڅو کار راوړو، دا تېر سړکونه چې څونه پاتې وو هغه د دوی د مخ خدای دونه سره ورکړي دي چې هغه خو دوی په حکومت کې نه مونږ له دی کوي.
کومرګرو دا جدوجهد د چې کوم د شرپون آیات محمد خان شرپو شروع کړو هغه شی به موږ په مخ کې بوزو او هغه شی چې په مخ کې موږ بوزو نو زمونږ د بچو مستقبل زمونږ مستقبل د روان نسل مستقبل هغه دې سره به روښانه کیږي نو دې نه پس تاسو ټوپه ز تاسو مبارکین درکوم او را پاسو به مرګرو زمونږ یو کلی دی د شوګورو کې بم ګرځو په دې شرپو کلی کې بم ګرځو په دې جام کې بم ګرځو د ټول رښتې دي جیل اعظم خان د خپل دوه خځې کنه یو په قانون کې دا هلته د بیډر غټ خاندان دی کو دی وګوري په قانون کې دی موږ له ټیک ټاک کار کولی شي دا مې یو مثال ورکو دا دلته چې څونه ناس دا ما تخکاری کنه زنده دي کلی تاسو د دې کلی تاسو ما پیژنئ او زه تاسو پیژنم قسم په خدای چې دا په دې خبر پرې دی کنه په دې غونډه الخکه د دوی لارې وباسي عمرګرو ټیم په پټه له ورکو او هغه د یاد محمد خان شرپو چې کومه نظریه و ان شاء الله هغه د ملي رهبر جناب افتاب محمد خان شرپو جناب سکندر یاد خان شرپو په مشره کې به ان شاء الله هغه جدوجهد به جاری ساتو نو موږ ته به کامیابی ملاويږي نو دې لپاره به متحد کیږو الیکشن روان دی او دا را پاسو به جرګې به جوړو د الیکشن ورځ را روانه ده خپل لوټ په مچو د کور والا زنانه به مرو باسو پایا کې به راولو پایا کې به بوزو بیا به خپل لوټ تم کینو هغه پورې په پولیس سټیشن کې ولاړو ترڅو پورې چې ګینتی نشي نو خپل ریزلټ هم نه راغشته څنګه چې زموږ مشرانو مخکې به دا شی کوي یاره وزیراناتوب او وزیر داخلهتوب او ګورنرۍ او سینیر منسټر دا څه به شرپو ته تاسو شرپوالو په ټول صوبو په ټول پاکستان کې حکومت نه کوو اوس موږ د لکان ناپاسې نو دا ګرانه خبره نه ده او ان شاء الله دا اوټ په دې ځل د آیات محمد خان شرپو دا هغه موږ باندې یو قرض دی قرض فاطمه پرورې دې ډیره کې موږ راټولېږو کنه او دا عهد کو چې دا میشن به سره ترسو او